موسی علیہ السلام الله دنیا ته نبی را لېږلیو هغه هم رمې سره ولیدي. داود علیہ السلام الله پاک دنیا ته نبی را لېږلیو هغه هم رمې سره ولیدي. او زه هم الله پاک دنیا ته پیغمبر را لېږلی ما هم د خپل قام قبیلې د خلکو رمې په مزدورۍ سره ولیدي. یو څو قیرات اجر به تنخواه به راکوله اما به رمه سره ول. نو نبی علیه الصلاة والسلام مزدوري م کړې ده. یو حدیث کې راځي الله پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم ما به د خپل کورنۍ د خلکو رمې د اجیات په دې دشته کې سره ولي. علماء کرام لیکي چې الله جل جلاله د پیغمبرانو نه د رمو د سرولو دا کار او خاص کل د ګډو بیزو د رمو کار چې اغشلی دی نو د الله جل جلاله هر کار د حکمتونو نه ډکي. خو به دغه کار کې یو لوی حکمت هغه مشق دی هغه تربیت دی د دې خبرې چې ته به د خپل امت تربیت څنګه امت به څنګه سنبالې. د اوښانو سرول آسان دي بس یوې ونې ته یې ودروه ماښامه پورې به هغه ونې ته ولاړي. د غوا او د میخو سرول آساني په یو پټي کې به تاویږي را تاوي د شرمخ یره بني د پړانګ یره بني د ورخېدو یره بني او بېغمه د اوښانو ګنې چې ساتلي چا او یا غواګانو بس پرېږدي او شپونکې بېغمه د ونې د لاندې پروتي پروايي دي. او د ګډو بیزو رمه سرول دا ډېر زیات مشکل کار دی ځکه چې په ګډو بیزو کې یو خوی خدا دی د ماشومانو په شان ده چې د سترګو د رب برابر پسې نه ودرېږي. کله یو خوا منډه کله بل خوا منډه او شپونکي غریب کله د یو اړخ نه راته وشي کله د بل اړخ نه راته وشي. دویمه ده چې ګډه او بیزه ورکوټې مخلوق دی کمزور مخلوق دی شرمخ پړانګ درندگان هر وخت هغه پتا کې نستی په غیر ځناور باندې حمله نشي کولی. او درېیمه ده چې ګډه بیزه د هغې یو حرصي چې څه خېټه مې ډکه کړې نور دی د خپل دشمن نه بلکل اډو نه خبرې نه د پړانګ نه خبرې د شرمخ نه خبرې نه خبرې. او سلورمه ده بس ګډه او بیزه ټوپونه وایي په دې پسې چې شنګیامې خولې ته راشي نور د دې نه نه خبره چې دا ټوپ دې کول کندې ده به پرېوځي لاندې کنده د سر به دې مات نو شپونکي 24 ګنټې ارام ته نه وزګارېږي او به دې تاکي کندې ته پرېنوځي شرمخ بې حمله ونه کړي. نو دغه رنګې علماء کرام لیکي چې د امتیانو مثال داسې دی لکه د ګډو بیزو په شان یو په یو لاره رواني بل په بل لاره رواني بل په بل لاره رواني او پیغمبر لګیا دي د یو امتي فکر کوي لکه څنګه د ګډو بیزو د رمې سرونکي شپونکي د یوې چیرې خیال ساتي. دویمه ده چې شرمخ چې هغه شیطان دی هغه هر وخت د امتي په تاکې ناست دي چې اوس مې په دې لاره دوکه کوم اوس مې په دې لاره دوکه کوم اوس مې په دې لاره دوکه کوم. او درېیمه ده چې د ګمراهۍ د بېدینۍ د ګناهونو کندې هغه راچاپېري د امتي نه او د امتي سره د یوې خېټې غمي او د دې خېټې د ډکولو په حرص کې کله د ګناه په یو کنده کې ورپرېوځي راشه سود وکړه پیسې ډېرې کړه راشه میلاوټ وکړه پیسې ډېرې کړه راشه تول کم وکړه پیسې ډېرې کړه راشه دروغ ووایه پیسې ډېرې کړه راشه نو قسم په دروغ باندې وکړه پیسې ډېرې کړه. او دا ټول ګناهونه دا د هلاکت او د تباهۍ او د بربادۍ کندې دي. او د پیغمبر شان لاندې چې امتی به د شیطان نه را بچ کوي او د ګناه د هرې کندې نه به را منع کوي.